फाइनेंशियल چې کوم ډبل انټری وای. ایکسټینډډ ټرایل بیلنس چپټر نوم دی. ټولو نه مخکې بزنس کې چې کوم ټرانزیکشنز کېږي، ټرانزیکشنز اکر ان بزنس، نو موږ هغه ټرانزیکشنز ریکارډ کوو او اولنی چې کوم ریکارډینګ دی د یو ټرانزیکشن هغې ته جرنل انټري ویلی کېږي. ټولو نه مخکې د یو ټرانزیکشن جرنل انټري پوسټ کېږي یا دې ته ډبل انټري هم وایي. اور دغه جرنل انټري یا ډبل انټري نه بعد بیا موږ لیجرز جوړو. دغه جرنل انټري اکارډینګ لیجرز یا ټي اکاؤنټس جوړو. اور دغه لیجرز بیا موږ کلوزینګ بیلنس فایند کوو، کلوزینګ بیلنس آف لیجرز. اور دا کلوزینګ بیلنس بیا موږ یو لیست کې لیکو، هغه لیست ته ویل کېږي ټرایل بیلنس. Closing balance of ledgers are posted to a list and this list is known as trial balance. دغه trial balance سره بیا مونږه year end adjustments کوو. څه adjustments داسې دي کوم چې مونږ کال په آخره کې کوو، څه calculations داسې دي کوم مونږ چې کال په آخره کې کوو. اور دغه year end adjustments کې depreciation راځي. year په end کې مونږه depreciations calculate کوو. bad debts مونږه year په end کې calculate کوو چې څومره bad debts سره related expense record کول پکار دي. بیا کلوزینګ انوینټری کال په آخر کې مونږ دا ګورو چې زمونږ سره څومره آیټم انسولډ پاتې دي مین کلوزینګ انوینټری. ایٹ د اینډ آف د ایئر کوم انوینټری چې پاتې انسولډ هغې ته کلوزینګ انوینټری هغه هم کال په آخره کې کتلی کېږي. ایئر په اینډ کې مونږ دا ګورو چې څومره دوسي ایکسپنسز دي کوم چې مونږ اوسه پورې پے کړي نه دي، انپیډ ایکسپنس هغې ته اکروول ایکسپنس هم وایي. ایئر په اینډ کې مونږ دا ګورو چې زمونږه څومره داسې ایکسپنسز دي کوم دپاره چې تا ایډوانس کې پیمنټ کړلی خو اوسه پورې څه بینیفټ نه دی اخیستی شوی، پری پیډ ایکسپنس. ایئر په اینډ کې مونږ دا ګورو چې څومره داسې انکمز دي کوم چې لا ریسیو شوي نه دي، ریسیو کېږي به. یا ایئر په اینډ کې مونږ دا ګورو چې دې پوره کال کې تا څونه پیسې ایډوانس کې اخیستې دي خو بدل کې څه سروسز نه دي پرووایډ شوي. اکروول پری پیمنټس چې کوم ایډجسټمنټس دي دا هم ایئر په اینډ کې کېږي. depreciation, bad debts, closing inventory, accruals, prepayments, provision. کال په آخر کې مونږ دا ګورو چې زمونږه کم کیس زمونږ خلاف کورټ کې چلیږي، لیګل ایڈوایزر هغه اسټیمیټډ فیګر کې څه انکریز ډیکریز راولي که نه هم سیم روان دي. که تاسو ته یاد یې مونږ پروویژن چپټر کې دا خبرې زده کړې وي چې یار لیګل ایڈوایزر چې کوم اسټیمیټ یې هغه چینج کېږي را چینج کېږي، انکریز ان پروویژن ډیکریز ان پروویژن. ایئر په اینډ کې بیا مونږه څه ډرایینګز وغیره که شوي یا څه ایرر شوي نو هغه ډرایینګز یا ایررز هم مونږه ریلیټیو اکاؤنټ کې هغه مونږه لیکو. دا ټول ایئر اینډ ایڈجسټمنټس دي. کال په آخره کې دا ایڈجسټمنټس مونږه کیلکولیټ کو دا فګرز اور دا مونږه ایگزسټینګ کم چې ټرایل بیلنس دا جوړ کړلی هغه ټرایل بیلنس سره دا ایئر اینډ ایڈجسټمنټ وشي. ایئر اینډ ایڈجسټمنټ کېدو نه بعد بیا یو نوی ټرایل بیلنس جوړ شي، هغه نیو ټرایل بیلنس ته ایکسټینډډ ټرایل بیلنس وایي، یعنی که ستا ټرایل بیلنس لږ ایکسټینډ شي. نارمل چې کوم ټرایل بیلنس دی هغه ټرایل بیلنس سره سره کله چې ایئر اینډ ایڈجسټمنټ وشي نو دغه ټرایل بیلنس ته بیا ویلی کېږي ایکسټینډډ ټرایل بیلنس. دغه ایکسټینډډ ټرایل بیلنس نه بعد بیا مونږه جوړو فاینانشل سټیټمنټس. دغه ایکسټینډډ ټرایل بیلنس نه بعد بیا مونږه څه جوړو، بیا مونږه جوړو فاینانشل سټیټمنټ جوړو. ایکسټینډډ ټرایل بیلنس نه بعد بیا جوړیږي فاینانشل سټیټمنټس. فاینانشل سټیټمنټس څه ته وایي تاسو ټولو ته پته ده. فاینانشل سټیټمنټس are the reports in which we provide information regarding the business performance and position to internal as well as external users. Financial statements the annual accounts هم ویل کېږي.
और دا हغه रिपोर्ट्स थी कम की چې مونږه د بزنس انفارمیشن ورکو relating the business performance and position چې دی تیر کال کې زمونږ بزنس پرفارمنس او دیټ وخت کې زمونږ د بزنس پوزیشن څه دی پرفارمنس د پاره مونږ جوړو سټیټمنټ اف پروفټ اور لاس دینه مونږ ته پرفارمنس پته لګي مونږ د بزنس پروفټ یا لاس کیلکولیټ کولو د پاره انکمز اور ایکسپنسز ته ګورو پوزیشن د پاره مونږه زیاتره استعمالو سټیټمنټ اف فاینانشل پوزیشن کم نه چې مونږ د بزنس پوزیشن پته لګي او پوزیشن د پاره مونږه ایسټس لایبیلیټیز اور کیپټل کم ته چې ایکویټي هم وای کیپټل یا ایکویټي دا خبرې مونږ دلته لیکو پوزیشن کې یا کیش پوزیشن اسس کولو د پاره سټیټمنټ اف کیش فلوز جوړو سټیټمنټ اف کیش فلوز جو دي سي فاینانشل سټیټمنټ دی کم نه چې د بزنس کیش پوزیشن صرف د کیش پوزیشن پته لګي یو سوشیومی سټیټمنټ اف چینجز ان ایکویټي دا یو دیسی سټیټمنټ دی کې موږ د ایکویټي چې کوم چینج یې هغه ریکارډ کوو ایکویټي چینج نه څه مطلب دی کیپټل چې کوم تاسو کوئ هغې ته موږ نیکسټ پیپر نه به ایکویټي وایو ایکویټي بیا خپل څه څلور ایلیمنټس دي شیر کیپټل شیر پریمیم ریویلویشن گین ریټینډ ارنینګ دغه ایلیمنٹ کې چې انکریز یا ډیکریز راځي دغه چینجز ان ایلیمنٹ اف ایکویټي چې کوم راځي دا مونږه سټیټمنټ اف چینجز ان ایکویټي الته ریکارډ کو او یو ستا پنځم سټیټمنټ نوم دی نوټس ټو د اکاونٹ یا ډیسکلوجر نوټس دې کې د دې ریمیننګ سلورو سټیټمنټو ډیټیلز دي اپینډیسز دي کیلکولیشنز دي ایکسټرا انفارمیشن ټول دی نوټس کې لیکل شوی دا ریمیننګ درې سټینډرډ اف 2 کې دینه خاص ریلیونټ نه دي ستا پروفټ اور لاس اور فاینانشل پوزیشن ریلیونټ دي ټرایل بیلنس څه شی دی په دې ټرایل بیلنس په لګي خبرې وکړو ایکسټینډډ ټرایل بیلنس نه مخکې چې کوم ټرایل بیلنس سمپل ټرایل بیلنس دی هغې باندې خبرې کوو ټرایل بیلنس از ا لیست ټرایل بیلنس از ا لیست trial balance is a list in which closing balances of all ledger accounts are written. څومره هم چې د لیجرز اکاونټ کلوزینګ بیلنسز دي هغه موږ دې لیست کې لیکو سم اپ دلته موږ لیکو مقصد یې څه دی ته چې کوم ټرایل بیلنس کې ډیبټ اور کریډټ سایډ لیکې ټرایل بیلنس داسې په دې شیپ کې جوړیږي اکاونټس ډیبټ اور کریډټ دلته کیپټل هم لیکلی شوی دلته لینډ هم لیکلی شوی دلته پراپرټي هم لیکلی شوی یا بلډینګ هم لیکلی شوی دلته لون هم لیکلی شوی دلته سیلز هم دلته پرچیزز هم دا ټول آیټم دلته ریکارډ کیږي ایز پر دیئر نیچر سو کم کلوزینګ بیلنس چې دا کیلکولیټ کړی هغه موږ دلته لیکو کیپټل نیچر کریډټ دی کیپټل ټرایل بیلنس کې کریډټ سایډ ته راځي لینډ ډیبټ ته راځي پراپرټي ډیبټ ته راځي لون کریډټ ته راځي سیلز انکم دی کریډټ ته راځي پرچیزز ایکسپنس دی یا هغه ډیبټ طرف ته راځي ټرایل بیلنس کې مونږ چې کوم کلوزینګ بیلنسز لیکو هغه ایز پر دیئر نیچرز لیکل کیږي نیچر د پاره به تاسو دا ډیډ اور کلیک یاد ساتئ ډیډ والا چې کوم ایلیمنټس دي د دو نیچر ډیبټ دی کلیک والا چې کوم ایلیمنټس دي د دو نیچر کریډټ دی ایکسپنس ایسټ ډرایینګز دا ډیبټ دی لایبیلیټي انکم کیپټل دا کریډټ دی ډی فار ډیبټ ای ایکسپنس ایسټ ډی ډرایینګ سی کیپټل ایل لایبیلیټي انکم اور کریډټ مقصد څه دی پرپز اف ټرایل بیلنس کوېسچن راغلی او یو پیرا یو پاس ایگزام کې کوېسچن راغلی و چې سر کله سیلز وشي نو دا سیلز ډبل انټری پوسټ کول بیا ډبل انټری نه بعد بیا لیجر جوړول بیا د لیجر کلوزینګ بیلنس فایند کول بیا هغه ټرایل بیلنس کې لیکل بیا فاینانشل سټیټمنټ کې لیکل دا دونه اوږد پروسیجر ولې دی ولې دا سیلز ډایرکټلی په سټیټمنټ اف پروفټ اور لاس کې چې تا ته پته ولګي د 1,00,000 روپو سیل وشو بس ډایرکټ اوچت کړ او پروفټ اور لاس کې د 1,00,000 روپو انکم ولیکه داسې ولې نه کوو ولې موږ دا دونه اوږد پروسس باندې تیرو نو انسر یې دا دی چې موږ کوم فاینانشل سټیټمنټ جوړو
مونږ چې کوم ریپورټینګ کوو being an chartered accountant being an ACCA زمونږ دا فرض جوړیږي په مونږ دا فرض دی چې مونږ ټرو ریپورټینګ وکړو مونږ فري فرام ایررز ریپورټینګ وکړو مونږ خپل فاینانشل سټیټمنټ کې مټیریل می سټیټمنټ ونه کو غلطیانې ونه کو نو دا ډیفرنٹ فلټرز دي مونږ په هغې باندې دا ټرانزیکشن تیرو مونږ کوشش کوو چې څه فراډ ونه شي څه ایرر ونه شي نو ټرایل بیلنس هم یو داسې فلټر دی کم چې ستا بک کیپینګ کې ایرر یا فراډ راټینګوي را فایند کوي کیلکولیټ کوي ټرایل بیلنس پرووایډ ارثمیټیکل چیک آن بک کیپینګ ارثمیټیکل چیک آن بک کیپینګ دا پروسیس دی ټرایل بیلنس نه شاته چې کوم ته دا پروسیس کې کلوزینګ بیلنس فایند کې جرنل انټری پوسټ کې لیجر جوړې دا بک کیپینګ دی که دوی هر سنه بعد ستا ټرایل بیلنس ډیبټ اور کریډټ سایډ ایکول راځي نو مطلب شاته چې کوم بک کیپینګ دی هغه ټیک شوی دی هغې کې څه غلطي نشته هاور وی آر ناٹ ګارنټیډ مونږ ګارنټیډ نه یو خو بیا هم څه نه څه حده پورې ډیبټ اور کریډټ چې ایکول راشي څه نه څه حده پورې مونږ دا کلیم کولی شو ویلی شو چې زمونږ بک کیپینګ ټیک شوی دی که ستا د ټرایل بیلنس ډیبټ اور کریډټ سایډ ایکول نه راځي نو بیا دا کنفرم دی چې شاته میسټیک شته ورکه ایکول راځي نو بیا چانسز دا دی چې څه غلطي خاص نشته دی خو سټیل تاسو ته پته ده څه ایررز داسې دي څه غلطیانې څه فراډز داسې دي چې ټرایل بیلنس هغه نشي ډیټیکټ کولی نشي آیډنټیفای کولی فار ایگزامپل ته یو اماونټ د 10,000 روپو ډیبټ طرف ته هم ونه لیکي 10,000 روپو اماونټ کریډټ ته هم ونه لیکي ایرر آف اومیشن وکړي نو هغه ایرر چې دی ټرایل بیلنس نشي ډیټیکټ کولی ستا دواړه سایډز به د ټرایل بیلنس سټیل ایکول راځي یا ته ډیلیبریټلی جان بوجھ کې یو اماونټ دې طرف ته هم زیات ولیکي دې طرف ته هم زیات ولیکي نو بیا هم ټرایل بیلنس ایکول راځي نو ټرایل بیلنس پرپز اٹ پرووایډز ا چیک آن د arithmetical accuracy of bookkeeping. Trial balance provides a check on the arithmetical accuracy of bookkeeping. It provides help in the detection of frauds. Fraud and errors. That is the purpose there. For limitations, your disadvantage the trial balance है. Trial balance can't trace 100% error in frauds. यानी कि ट्रायल बैलेंस इक्वल राशि त دې دا مطلب نه دی چې بس 100% هر څه ټیک دي ځکه چې څه ایررز داسې دي څه فراډ داسې دي چې هغه ټرایل بیلنس ټریس کولی معلومولی نه شي مین ټرایل بیلنس که ایکول راځي نو بیا هم څه نه څه مسټیک دی کې ایگزسټ کیدی شي ځکه چې ایرر یو فراډ دی او ریسک دی او ریسک کمیدی شي ختمیدی نه شي تاسو ریسک میټیګیټ کولی شئ کمولی شئ خو الیمینیټ کولی نه شئ ختمولی نه شئ رجی دا لینډ لاندې چې لیکلي پروپوزل لیکل پراپرټي لیکل څه لینډ نه لاندې پراپرټي د مړه پروپوزل دلته څه کار دی سړی ټرایل بیلنس کې خبرې به ایز پر دیئر آیټمز به ایز پر دیئر نیچر ریکارډ کیږي دا خبره هم ځکه که ستا ایگزامینر ته دا وایي سیلز اینڈ پرچیزز داسې ورډ لیکي دلته $1,00,000 لیکل دي او دلته یې $15,00,000 لیکل دي نو دې کې سیل څومره دی او پرچیزز څومره دی څوک ماته ویلی شي سر دې کې چې دا مکمل 15,00,000 دی او دا پرچیز چې کوم دی هغه 1,00,000 ځکه چې 1,00,000 دي سر پرچیزز نیچر ډیبټ دی او سیلز انکم دی نیچر کریډټ دی بیا هغه وایي ریټرن کې هغه وایي 40,000 او ریټرن کې هغه وایي چې 10,000 دا کم یو ریټرن دی ریټرن کې سر جی جنا مرګ 40,000 sales return. 40,000 sales return while 10,000 is purchase return. بیا هغوی بینک یې ډیبټ طرف ته لیکل دی نو دا ستا ایسټ دی که بینک هغه کریډټ طرف ته لیکل دی دا پتا لایبیلیټي ده اوور ډرافټ دی
که بینک نوم یې اغستی دی او کریډټ طرف ته یې لیکل دی نو مطلب دا اوورډرافت دی، دا لایبیلیټي ده. او که بینک یې ډیبټ طرف ته لیکل دی نو مطلب دا ایسټ دی. نو داسې دا ټرایل بیلنس کې لږې لږې خبرې تاسو ته یاد ساتل پکار دي. اوس لږې خبرې په دې ایئر اینډ ایډجسټمنټس ډبل انټریز باندې لږې خبرې کوو، نو بیا مونږه مخکې پروسیډ کوو. ډپریسیشن ډبل انټریز څه یار چاته پته شته؟ Sir ji, debit depreciation or credit accumulated depreciation. Credit accumulated depreciation. Depreciation busy statement of profit or loss था as an expense. Expense ال तमुन कम तरफ से लिखो, debit तरफ था. Debit correct. Accumulated depreciation busy statement of financial position था. Finance. बता assets कमाई, assets पर debit तरफ ही, नुचे assets कमाई नुदा बकम तरफ से लिखी. Credit. क्रेडिट तरफ था. accumulated depreciation नेचरुम क्रेडिट थे और दा फाइनेंशियल पोजीशन की लिखले की बम क्रेडिट तरफ था जके जे एसेट्स ऑलरेडी डेबिट थे दी नॉल ते चिता दा फिगर क्रेडिट तो लेकिन दा ऑटोमेटिकली एसेट्स न कम बैड डेट्स डबल इंट्री बने लग सोच हो गई. डेबिट बैड डेट्स एक्सपेंस credit receivable. क्रेडिट रिसीवेबल. बैड डेट्स एक्सपेंस एक्सपेंस थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की एक्सपेंस थे नो डेबिट तरफ से लिखले की और रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की रिमूव के क्रेडिट के कमे नुदा बत रिसीवेबल्स अपोजिट क्रेडिट तरफ ता बदा फिगर वो लेके ऑटोमेटिकली बदा कम दा मत हुआ है. क्लोजिंग इन्वेंटरी बस डबल एंट्री को है. होएगा ना. इन्वेंटरी एसिड का लाइबिलिटी का शीशे दे एसिड खलक Asset sir ji. एसिड बकम तरफ से लेके डेबिट तक क्रेडिट Debit sir ji. डेबिट तरफ तक बजो एसिड वाली कम एसिड ननुम सदे इन्वेंटरी Inventory. और कम यो स्टेटमेंट की वो रिकॉर्ड की गई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की एसिड तेन एसिड खलक कम तरफ से लेके डेबिट तरफ तक और क्रेडिट तरफ तक बस कम कॉस्ट ऑफ सेल्स Cost of sales. देखो जी कॉस्ट ऑफ सेल की क्लोजिंग इन्वेंटरी दा सुसा को वही माइनस को वही ना कॉस्ट ऑफ सेल कमीगी क्लोजिंग इन्वेंटरी दा वो जी कॉस्ट ऑफ सेल कमीगी. कॉस्ट ऑफ सेल फार्मूले से ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी हाल तक क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस की नो मतलब स्टॉक कॉस्ट कमीगी और कॉस्ट कम जी की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की कॉस्ट कमी नो दा क्रेडिट तरफ तली की. एक्रूवल एक्सपेंस एक्रूवल एक्सपेंस का मतलब अनपेड एक्सपेंसेस दिस एक्सपेंसेस कम जिला पेड शवी ने दी नो यो तरफ तो दस्ता एक्सपेंस थे और लाइबिलिटी एक्सपेंस वाले कम Mobility. और क्रेडिट बदा एक्रूवल लाइबिलिटी बम रिकॉर्ड की एक्सपेंस पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की डेबिट तरफ तबजी और लाइबिलिटी के मौजूदा अमाउंट लिकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइबिलिटी रिकॉर्ड की गई क्रेडिट तरफ. प्रीपेड एक्सपेंस Sir ji, debit prepayment or credit expense. प्रीपेड एक्सपेंस था एसेट थे. प्रीपेड एक्सपेंस ना मतलब ता पैसे और कड़ी दी ता एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करे दे आगे एक्सपेंस ना ला बेनिफिट न दे अगस्ते शवे आगे एक्सपेंस रिकॉर्ड कोल ने दी पकार आगे रुपए कम चिता ऑलरेडी एक्सपेंसेस की निकल ली आगे एक्सपेंसेस ना माइनस का एडवांस की ता एक्सपेंसेस रुपए और कर ली
خو کال په اخره کې چې موږ ته پته ولګي دا دغه روپونه موږ څه فایده لا اوسه پورې نه دی اخیستی، نو هغه دې کال کې ایکسپنس ریکارډ کول نه دي پکار، ایکسپنسز نه هغه ریموف کول پکار دي. نو کریډټ ته به کم ایکسپنس او ډیبټ طرف ته به کم ایسیټ، پری پیډ ایسیټ. Repayment سر جی. یس، ایسیټ به ریکارډ کیږي فائنینشیل پوزیشن کې اور ایکسپنسز به کریډټ کیږي اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کې. اکرول انکم income regards expense. Accrual income or credit Debit liability. debit income, credit liability. غلط لګیا ہے ټول. اکرول انکم نه مطلب یو داسې انکم کم چې تاله Liability. نه وي، یو داسې انکم کم چې تاله ریسیو کړی نه وي هغې ته ویلی کېږي اکرول انکم. مطلب تا ته به دغه روپۍ میلاویږي، ستا ریسیویبل دی، تا چا سره یو میاشت کار کړی دی، سرویسز دې ور ورکړي دي یو میاشت کې، خو تا هغونه لا روپۍ نه دي اخیستي. یو هیو ټو بی ریسیو. نو ډیبټ طرف ته دا ستا ریسیویبل دی، ایسیټ دی، فائنینشیل پوزیشن کې ریکارډ کیږي، اور کریډٹ طرف ته دغه روپۍ ستا انکم دی، انکم سٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس کې ریکارډ کیږي. اکروول انکم از ان انکم، خو هغه انکم کم چې لا ریسیو شوی نه دی. اکروول ایکسپنس از ان ایکسپنس، خو هغه ایکسپنس کم چې لا پی شوی نه دی. پری ریسیوډ انکم، پری ریسیوډ انکم نه مطلب تا ایڈوانس کې چانه روپۍ اخیستې دي، خو اوسه پورې تا هغو له بینیفټس نه دي پرووایډ کړي، سرویسز یا ګوډ ته نه دي ډیلیور کړي، نو ایڈوانس کې انکم ریسیو کول اور بدل کې لاسه نه کول هغه روپۍ په تا لایبیلیټي ده. خو تا چونکې آلریډي هغه روپۍ ځان سره په انکم کې ریکارډ کړي دي، نو هغه اوس انکم ستا نشته، هغه انکم نه دی، هغه انکم نه ریموو که. دا ډیبټ به کم انکم ځکه چې دا روپۍ Income. زما انکم نه دی، اور کریډټ به کم لایبیلیټي ځکه چې دغه روپۍ زما دپاره لایبیلیټي ده. څنګه چې ته به ورله سرویسز ورکې هغه شانتې به ستا لایبیلیټي کمیږي اور انکم به هغه ټایم ریکارډ کوو. خو کرنټلی دا زما انکم نه دی. ایڈوانس کې پیسې اخیستل از ناٹ یور انکم، بدل کې څه نه څه سرویسز یا ګوډز ډیلیور کول پکار دي. خو تا چونکې لا نه ګوډز ورکړلي نه سرویسز ورکړي دي، نو څونه روپۍ چې تا ایډوانس کې اخیستې دي اور ځان سره د انکم ریکارډ کړی دی آلریډي، نو بهی هغه انکم هغه ستا انکم نه دی، هغه انکم نه ریموو که. نو ډیبټ دا کریکشنز دی، موږ دلته کریکټیو انټریز پوسټ کوو ټول. آلریډي تا چې پیسې اخیستې وي، تا ډیبټ کیش لیکلی او کریډټ انکم لیکلی و، کال په آخره کې پته ولګېده چې یاره دې روپو په بدل کې خو ما څه سرویسز نه دي پرووایډ کړي، نو دا ستا ایډوانس انکم دی، پری ریسیوډ انکم دی. دا دلته انکم ریکارډ کول نه دي پکار، ځکه چې د دې سرویسز د دې ګوډز به ته نیکسټ ایئر کې ډیلیور کې پرووایډ کې، نو دا د نیکسټ ایئر انکم دی. دلته دې کال کې دا انکم نه ریموو کول پکار دی. ډیبټ به کم انکم، کریډټ به کم لایبیلیټي. پروویژن انکریز یا ډیکریز، نو دا ډیپینډ کوي چې پروویژن کې انکریز راغلی دی که ډیکریز راغلی دی. نو پروویژن که انکریز راغلی نو هغه به څنګه ریکارډ کوئ، که ډیکریز راغلی هغه به څنګه ریکارډ کوئ. سر جی که انکریز راغلی و هغه ډیبټ ایکسپنس دی او کریډټ پروویژن دی. یس، پروویژن نه مطلب انسرټن لایبیلیټیز آف انسرټن ټایم. Uncertain liability. داسې لایبیلیټیز کم کې چې یا ټایمینګ یا اماونټ دواړو کې یو شی انسرټني، لکه ستا خلاف کورټ کې کیس روان دی، ستا لیګل ایډوایزر دا اسټیمیټ کوي، اندازه لګوي چې یاره په تا به لاک روپو فاین لګي، خو هغه فاین کنفرم نه دی، د هغې اماونټ انسرټن دی، لا یا دا هم پته نشته چې کله به دا فاین لګي. نو داسې ټایپ آف لایبیلیټیز کم کې چې یا ټایم یا اماونټ انسرټن وي هغې ته پروویژن ویلی کېږي. نو هغه اول تا ته 1,00,000 روپۍ ویلی و، نو بیا هغه تا ته وایي چې نه تا باندې به فاین د 1,20,000 روپو لګي، نو دا 1,00,000 روپۍ فردر انکریز راغی. انکریز ان پروویژن مونږ ریکارډ کوو ډیبټ ایکسپنس، اور چونکې لایبیلیټي هم انکریز کېږي نو کریډټ سایډ ته به زه ریکارډ کوم پروویژن. داسې لایبیلیټیز ته مونږ پروویژن وایو. پروویژن مین کم کې چې انسرټینټي هغه لایبیلیټیز ته پروویژن. ډیبټ سټیټمنټ آف پروفٹ اور لاس کې به ایکسپنس ریکارډ کېږي، انکریز شوی دی نو ډیبټ کوم به، اور لایبیلیټیز به سټیټمنټ آف فائنینشیل پوزیشن کې کریډټ طرف ته راځي. اور که دغه ډیکریز ان پروویژن وی نو ډیکریز ان پروویژن به د دې سر جی اپوزیټ بیا ریورسبل انټری غواړي، مثال ډیبټ پروویژن او کریډټ ایکسپنس. ادریس ته هر څه یاد دی ښه ګوډ.
डिक्रीज इन प्रोविजन शो वेनो बे डेबिट प्रोविजन और क्रेडिट तरफ तो वमुंगा एक्सपेंस लिखो प्रोविजन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की लाइबिलिटी कमी की और द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्राइंग्स बसंगा डबल एंट्री पोस्ट कोई सर जी the drawings ने सर debate दी गुड او خامخا به زوم ان شاء الله کیش پر تاثر لاندې راوستلی یا بانک نو ډیبټ شاید ډراوینګ دا اوس ډیپند کوي چې اونر صاحب دا سامان کم وډرا کړی دی کیش وډرا شوی دی که ګوډز وډرا شوی دی اونر وډرا کیش فار هیز پرسن یو خدا خبروم نوٹ ساتي سم ټایم ایگزامینر دا خبره کوي اونر وډرا کیش فرام د بزنس ټو پے د بزنس الیکټریسيټي بل to pay the business electricity bill is not a drawing چې اونر بزنس الیکټریسيټي بل پے کولو د لپاره پیسې وډرا کوي نو هغه به ډراینګز نه وي پرسنل یوز اف اونر هغه به ډراینګز وي نو که اونر کیش وډرا کړی د هغې ډبل انټري به وي ډیبټ ډراینګز اور کریډټ سایډ ته به لیکو کیش اور که وډرا شوی نو بیا به ډیبټ طرف ته به لیکو ډراینګز او credit asset پرچیزز څه به لیکئ پرچیزز اونر ته مونږ سامان نه خرڅو اونر ته مونږ سامان خرڅو نه دا سیلز نشو لیکلی پرچیزز نه به دا ماینس کیږي کاسټ اف سیل کې چې کوم دا پرچیزز لیکل دي هغه پرچیزز نه به دا اماونټ چې دا مونږ کمو پرچیزز په او کاسټ کې और ड्राइंग्स به کم ځای کې ریکارډ کیږي ड्राइंग्स به کیپټل کمای کیپټل کم ځای کې سټیټمنټ اف فاینانشل پوزیشن کې ड्राइंग्स याद साथ ही प्रॉफिट और लॉस की नहीं रिकॉर्ड की ड्राइंग्स विल रिकॉर्ड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन because it's an expense of the owner not the expense of the business it will reduce the owner capital that's why owner capital statement of financial position की नो financial position के बजाय ड्राइंग्स कैपिटल ना माइनस की नो डेबिट तरफ ته بلی کمل او سر جی کدا د پرچیز په ځای ورته د کریډټ ګوډز ولیکي یا څنګه کوم شی وډرا کړی هغه ولا ولیکو صحیح وډرا کړی دي ګوډز نو تاسو ته ما ویلو چې مونږ کوشش کوو چې ګوډز انوینټری اور سٹاک دا ورډز مونږه ډبل انټری کې یوز نه کوو د دې لپاره یا پرچیزز استعمالو اور یا ورډ سیل استعمالو ګوډز مطلب پرچیزز دي کنه بس ګوډز ولیکه تا صحیح پوه شوي نو دا خبرې دي دا انټریز مونږه ایگزیسټینګ ټرایل بیلنس سره دا ایڈجسټمنټ وکړو نو بیا کوم یو ټرایل بیلنس جوړیږي بیا جوړیږي سر ایکسټینډډ ټرایل بیلنس اور ایکسټینډډ ټرایل بیلنس هم دوه کالمز دي هغې کې هم د قشن دی یو ډیبټ کالم وي او یو کریډټ کالم وي ایکسټینډډ ټرایل بیلنس کې هم څونه کالم وي ډیبټ اور بل وکړم سر ډیبټ کریډټ एक्सटेंडेड ट्रायल बैलेंस ने बाद भी ऐसे जुड़ेगी बे ड्राफ्ट प्रॉफिट और ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जुड़ेगी ड्राफ्ट और ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने बाद भी सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोड़ो तब मुंगा सबा इज्जत को इंशाल्लाह ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की सफर रखते और संग जुड़ेगी होई गई کوي سر جلال نن موږ لږ بیسیک آیډیا واغستو تاسو ته نن څه کول دي دا چې کوم چپټرز دلته استعمالیږي لکه ډیپریسیشن بیډ ډیټس صرف دې کې کمپلیټ ورکینګ نه وي ډیپریسیشن کیلکولیټ کول نه وي الریډي کیلکولیټډ ګیون تا ته پوه چې دا ایکسټینډډ ټرایل بیلنس کې کم ځای کې استعمالیږي کم شی ډیبټ کیږي کم کریډټ کیږي نو سبا چې موږ کلاس ولو وذ کوېسچن به دا ایکسټینډډ ټرایل بیلنس ختم وي سباني کلاس اوکے اوکې سر جی سر جی Okay, link is about to expire. Was اوکې